خلکو دې علاقې سره یو داسې تعلق و چې دلته هر سړي ته غم خادي کړي ده، هر سړي سره ورورولي کړي ده، دلته کار کړی دی، دې علاقې ته ترقي ورکړې ده، تاسو ټولو سره مینه محبت کړی دی. نو زه دې خلکو ته وایم چې که د اسمبلۍ د تقریر باندې یو سړی د ما نه ښه کېږي نو د ما نه 500-5000 ګونه ښه شي، او که نه یو سړی په کار باندې ښه کېږي نو بیا دې راشي خدمت دې وکړي. ځکه چې کار کول ما د الیکشن نه مخکې ویلو چې کار کول د هر چا د وس کار نه دی. دا کار هر سړی نشي کولی، دا خدمت هر سړی نشي کولی. په کار خو دا وه چې هغه ایم پی ای وی نن هغه دلته ولاړ وی، په کار خو دا وه چې نن هغه دلته ولاړ وی او زه په کور کې ناست وی او ما په موبایل کتې چې اوهو دا خو یاره ټیوبویل ما واده کړي وو او دا ټول افتتاح دی وکړه. دا خبره ما صرف ځکه کوله ځکه چې زما په حلقه کې یو عجیبه انتشار پیدا کړی چې کربلا شوه او تباه شوه او برباده شوه، دا وشو دا وشو. یو بله خبره سرکاري کسان یې لګیا کړي دي، سرکاري کسان په هغې باندې صفایي کوي او ویډیو وله ونیسي وایي ما په 850 روپۍ د پپونه کسان د دوی د کور مخې ته د کور نه چې قدم کېږي غټ سولر لایټ ورته لګولی چې دې ته ګوره دا د پي ټي آی کارنامه ده. د هغې د کور مخې ته مونږ شکر الحمدلله د کابل ریور د ډرین ټولو کې غټه مسله وه هغه مونږ کولاو کړه. زه خپلې خبرې راغونډوم، زما دا نه خوښ چې زه دلته راشم او خپلو خلکو په منځ کې چا باندې تنقید وکړم، خو څوک به یو عجیبه غونته کې سیسټم یې جوړ کړی دی، بس صرف یو کار ورځي چې اسمبلۍ ته لاړ شي. دومره وخت یې دې دپاره 40 کاله جدوجهد کړی او بیا یې په ټګۍ او په دوکه وګټلو. نو چې اوس هلته چې اسمبلۍ ته لاړ شي، اسمبلۍ پیله ځل لیدلې ده، په ځان پوه نه شي. نو زه صرف دا یم چې خدای ته وګورئ، زموږ دې حلقه کې زموږ رشته دارۍ دي، زموږ دې حلقه کې ورورولي ده، زما پلار دې حلقه کې کار کړی دی، خدمت یې کړی دی. دا خلک نو مه ګمراه کوئ او که څه کار د دې خلکو دپاره کولی شئ نو ما ته ووایئ، زه به در سره موږ ټول ملګري به در سره په صف کې ودرېږو به که نه به ودرېږو، ځکه چې دا مانګړ د مونږ دی، دا نوښار د مونږ دی. که دې دپاره یو سړی کار کوي د مونږ د سر تاج دی، دی که نه دی؟ پارټي څه شی ده چې زمونږ د حلقې دپاره د مونږ د علاقې دپاره کار کوي، د مونږ د سر تاج دی. انشاءالله نور افسر الله او زه د ډېری کورونو ټولو مشرانو ته وایم، ټولو د ما خوږو ملګرو ته، د ما د سر تاج ته، تاسو ټول په ما ډېر ګران یئ. زه تاسو ټولو ته وایم چې د کار غم مه کوئ. دا غټه منصوبه وشوه، د ګیس غټه منصوبه ده تر روانه ده. دلته به انشاءالله په هر کور کې ګیس وي، په هر کور کې به ګیس وي، په ډېری کورونو کې به انشاءالله سولر لایټ یې لګي. دا 5-6 خو مې درته وسوي، دا به دې باندې ختمیږي نه. ګورئ انشاءالله چې څنګه په منګړ کې لاندې په هر گلی کې سولر لایټ دی، دلته چې په هر گلی کې په هر موړ کې راتاویږو انشاءالله یو سولر لایټ به لګي. مراد صاحب ته راشه، الله ډېر عزت وکړه. د تراوو وخت نور وخت منالم، زه کشر که مانه څه کوتاهي شوي، څه غلطي شوي، زه معذرت کوم، زه معافي غواړم. الله ټول خوشحال ساته چې ماله دومره په ګڼ تعداد باندې رالی خپل هر څه مو اور الله ډېر عزتمند کا، الله ډېر خوشحاله ساته. الله دې موږ د عبادتونه، د روژې، د تراویح ټولې قبولې کړي. عمر صاحب یو دوه خبرې کوو.